کله چې د انسان ذهن ته د ګناه حقیقت ورکوز شو نو شاهد چې دی د ګناه نه ځان بچ کړي او دی د ګناه نه بچ پاتې شي. په دې وجه باندې امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې عالم هغه انسان دی په کوم انسان باندې چې د ګناه نقصانات زیات واضح نو اصل کې عالم هم دا انسان دی. په کوم یو انسان باندې چې د ګناه نقصانات واضح نه وي نو دغه انسان په صحیح معنو کې عالم نه دی. کله چې په ده باندې نقصانات د ګناه واضح شول چې دا ګناه داسې شی او د ګناه نه وروسته زما د دې ګناه نه کم کم نقصانات وجود ته راځي نو کله چې دا انسان په دې باندې خبر شي نو اصل عالم هم دا دی. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه یو کتاب دی او په کتاب کې بحر الدمون یو کتاب دی او په هغې کې علامه ابن جوزی رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده د ګناه یو عجیبه حقیقت واضح کړی دی چې کم یو انسان یو ګناه کوي نو انسان خو د یو ګناه ته یو ګناه وایي الان کې د دې انسان یو ګناه دا یو نه دی د دې نه شاته پټ لس ګناهونه پټ پراته دي او معمولی ګناهونه هم لاندې پټ د دې نه نه دي پراته بلکې ډېر لوی لوی ګناهونه دي. ناری او ګناه د په حقیقت کې خفیه طریقې سره لس ګناهونه نور لري. مثال په طور باندې نمبر 1 د ګناه نور پټ لس ګناهونه چې دی هغې کې نمبر 1 دا علامه ابن جوزی رحمت الله علیه وایي یو سړی د ګناه کار وکړي د دې ګناه سره د اول کار دا وکړو چې خپل رب یې ناراضه کړو نو د رب ناراضګي دا څومره لوی جرم دی. یو انسان قتل وکړي یا یو انسان سود وکړي یا یو انسان پردی غیبت وکړي یا کنزل وکړي نو د دې خپل ګناه خو په خپل ځای باندې خپل وبال دی خو د دې سره سره نمبر 1 کار تا دا وکړو چې خپل رب دې ناراضه کړو. هغه رب چې ستا محسن ذات دی او ستا وجود پیدا کړی دی او بیا ستا د جسم د بقا لپاره الله په دنیا کې اسباب پیدا کړي نو نمبر 1 کار دی دا وکړه چې د ګناه سره دی الله ناراضه کړه او دویم کار دی دا وکړه چې پرې ګناه کولو سره تا هغه څیز خوشحاله که کم چې د الله هم دشمن دی او ستا هم دشمن دی چې هغه ته موږ شیطان وایو. ځکه د ګناه په کولو سره الله ناراضه کېږي او شیطان د انسان نه خوشحالیږي. او دریم کار د دې ګناه سره تا جرم دا وکړو چې الله د مسلمان دپاره یو بهترین مسکن تیار کړی چې هغې ته جنت وایي تا د هغې مسکن ناشکري وکړه او د دې ګناه کولو سره تا به زبان حال دا وی چې ربه زما جنت نه دی پکار ځکه که ستا جنت پکار وی نو تا به رب نه ناراضه کو تا به شیطان نه راضي کو تا به چې کوم دی د رب نافرمانی نه کوله. او څلورم جرم دی د ګناه سره دا وکړو چې کم مسکن الله د خپلو دشمنانو دپاره تیار کړی چې هغه جهنم دی ته په هغه جهنم باندې راضي شوې او هغه جهنم تا د خپل ځان دپاره غوره کړه ځکه که جهنم ستا ناخوښه وی نو تا به جرم نه کوو ګناه به دې نه کوله. او علامه ابن جوزی رحمت الله علیه وایي چې د ګناه سره دل نه پټ پنځم جرم دا دی چې څنګه یو انسان په بل باندې ظلم کوي ناروا او حرام داسې پر خپل جسم باندې ظلم کول دا هم ناروا او حرام دي. نو د دې ګناه په ذریعې سره دې انسان پر خپل جان باندې چې نو دا ظلم وکړه خپل ځان دې د خدای مبغوض وګرځو خپل ځان دې د شیطان محبوب وګرځو خپل ځان دې د جنت نه وساته او خپل ځان دې د جهنم مستحق نه. پنځم نمبر پر ګناه کې پټ جرم تا دا وکړه چې تا پر خپل جان باندې چې الله تعالی محترم جان درکړه او په هغې باندې تا ظلم وکړه. او شپږم نمبر کار تا پر ګناه سره دا وکړه چې تا خپل جسم دا ناپاک وساته په ګناه سره دې دا ککړ که خراب دی که ځکه الله ستا را جسم ډېر زیات پاک ساتلی و. الله خو فرمیل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله خو ته ډېر لوی عزتمن پیدا کړی وی ولقد کرمنا بني آدم وستا خپل احترام په خپله باندې راغورځو
او د خپل جسم د خپل نفس په ګناونو سره تا ګنده کا او ککړ دی کا الان کې الله ستاره صفای لپاره دومره بهترین اسباب چې کله یو انسان دا پر رحم کې د مور په خېټه کې نو الله برای راست ستاره خولې ته چې کم دی پرې پاکه خوله باندې ستا خوراک هغه ګندۍ نه نېستل ستا د نوم په ذریعې سره یې نه نېسته الله ستا د پاکوالي لپاره بهترین اسباب پیدا کړي دي خو تا د ګناه په ذریعې سره ځان ګنده که اوم نمبر جرم د ګناه سره تا دا وکړه چې ستا سره کمې پرشتې ګرځي الله ستا ښی سیټ اګس سیټ له معقبات من بین یدی و من خلفه ستا محافظین پرشتې دي وز دغه محافظینو پرشتو له خو د ګناه د وجې نه کرکه ورځي او د ګناه په وجه باندې دیو ته دک رسي تکلیف ورته رسي نه تا پرشتو له هم تکلیف ورکړی دی ګناه په وجه باندې او اتم نمبر جرم تا دا وکړه علامه ابن جوزی وایي تا خدا وي چې دا یو جرم ما وکړ یو ګناه مې وکړ خو اتم نمبر جرم دا چې د ګناه سره تا په ځان باندې ډېر څیزونه ګواه کړل ځکه کم جرم چې تا وکړه نو د قیامت په ورځ باندې ستا را لاس هم په هغې باندې ګواه ستا را خپې هم په هغې باندې ګواه الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم دا خپې به هم ګواهي ورکوي دا لاس به هم ګواهي ورکوي همدغه شان څلېرویشتمه سپاره کې الله وفرمیل دا سرمن به هم ګواهي ورکوي نه تا په خپل باندې ځان باندې خپله سرمن هم ګواه کړه یومئذ تحدث اخبارها دا ځمکه هم دې په ځان باندې ګواه کړه دا به هم د قیامت په ورځ باندې ستا په خلاف باندې هغه خبرونه ورکوي همدغه شانتې را کاڼي بوټي تا په ځان باندې ګواه کړل خپلې پرشتې کرامن کاتبین تا په خپل جرم باندې چې دی نو ګواه کړل نه دا د ډېر زیات لو جرم ورکه دا پرې ګناه کې دل نه را پټې نور ګناهونه دي او نهم نمبر دا چې تا نبی علیه الصلاة والسلام ته دک ورسو د قیامت په ورځ باندې تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ته نبی علیه الصلاة والسلام امتی هغه تا د جرم په حالت کې ویني او هغه په تا باندې خبر شي زما د امتي دا جرمونه کړي دي رسول الله مبارک ته به څومره ډېر زیات دکي په دې وجه باندې چې دی لسم نمبر دا چې تا د تمامو مخلوقاتو سره خیانت وکړه ځکه یو سړی ګناه وکړي او دا ګناهګار کس چې دی د د بل مسلمان په حق کې ګواه نه قبلیږي که چېرته یو مسلمان ګواه ته ضرورت پیښ شو او تا راسې کبایر کړي ګناهونه او جرمونه دې کړي ستا ګواه قبلیږي نه په مسلمان باندې دې هم ظلم وکړه او بل دا چې ستا د دې ګناه د نحوست د وجې نه د دې ګناه د نحوست د وجې نه الله بارانونه هم بند کړي الله پر ځمکه باندې نورم خپل عذابونه راولېږي نه چې باران کله بند شو یوازې پر ځمکه خو ته نه تا بل مسلمان ته هم تکلیف ورسو مطلق انسان ته هم تکلیف ورسو دا غي سره سره چې کم دی ځمکې حشرات الارض دې ته هم دې تکلیف ورسو پر ځمکه باندې نباتات دي دا بوټي دې ته هم دې تکلیف ورسو دا هر سره ستا د جرم د وجې نه چې نو ستا په جرم باندې هغه له تاړ شول نو پرې وجه علامه ابن جوزی رحمت الله علیه د ګناه حقیقت بیانوي په امام غزالی رحمت الله علیه فرمیل زیات عالم هغه دی چې د ګناه په نقصانونو باندې زیات چې نو دا پوهی نو علامه ابن جوزی وایي هر ګناه یو په یو باندې مه ګڼه بلکې د هرې ګناه نه شاته دا لس جرمونه او لس برایانې خفیه او دننه پټې پرتې دي انسان کله چې ته یو ګناه ته لاس ورچې او کله چې ته یو جرم کې نه پرې ټولو لسوانو جرمونو باندې لږ سوچ کوه چې وقتي طور باندې به خو زه د دې ګناه نه لږه فایده والمه خو د دې نه شاته ما څومره نقصان وکړه ما الله له دک ورسو ما مصطفی ته دک ورسو ما پرشتو ته دک ورسو چې دا درې واړه زمونږ دپاره چې دی نو دا محسن دي او دغه شانتې ما د ځمکې حشرات الارض ته دک ورسو زما د وجې نه د ځمکې بوټي هم خراب شل زما د وجې نه چې دی هغه ګواهي هم زما د چا په حق کې نه قبلیږي دا ټول نقصانونه تا د یو جرم په وجه باندې وکړل نو دا د ګناه حقیقت دی انسان چې کله ګناه کوي نو دی لسو برایانو ترې لږ سوچ کوي پرې وجه چې دی نو کله چې یو انسان پرې باندې باخبر شي چې دا ګناه داسې شی نو بیا به دی د ګناه نه ځان بچ کوي نن موږ ډېر کارونه داسې کوو چې هغه یې ګناه خو موږ یې په خپل زړه کې دا وایو که سره د ثواب کار دی بلا خلک یې پرې کې اخته وي چې کار د ګناه کې او د ثواب ګڼي ځکه دی د ګناه د حقیقت نه خبر نه وي چې ګناه داسې شی کله چې یو انسان پرې حقیقت باندې ځان پوه کړي چې ګناه او جرم داسې شی انشاءالله د ډېرو ګناهونو نه به ځان بچ کوي ځکه تاسو
به کتلی دي دنیا کې یو سړی مثال په طور باندې دا تا 10 ګیلاسونه ډکړل یا 100 ګیلاسونه یا 100 پیالې د پویو نه ډکې کړې او تا یو سړي ته دا وې چې دا 100 پیالې پرې ځای باندې د پویو ډکې پرتې دي پرې کې په یو پیاله کې مونږ زهر ورچولی دي وایي د زهرو حقیقت مونږ ته معلوم دی چې د دې پیالې څکل او د انسان چې نو دا مرګ واقع کېدل و چې کله مونږ ته د زهرو حقیقت معلوم دی نو 99 پیالې دا د پویو چې پرتې دي بغیر د زهرو نه پرتې دي خو یو پیاله کې صرف زهر دي او د یوې پیالې پته نه لګي چې دا په کوم ځای کې پرته ده اوس د هغې یوې پیالې د یېرې نه ته دا 99 پیالې هم نسکې ګورې دا 99 بلکې را 100 واړه پیالې په دغه ځای باندې خراب شي څوک په دې له لاس ور نه وړي ځکه چې هلکه په دې 100 پیالو کې یو پیاله د هغه زهري لره ځکه موږ د زهرو په حقیقت باندې پوهیو چې زهر داسې شی د ریسکل او د انسان مرګ چې دی نو دا واقع کېدل همدغه شان که موږ د ګناه په حقیقت باندې پوه شو چې ګناه داسې شی د انسان کول دا 10 قسمه علامه ابن جوزي رحمت الله علیه چې کوم جرمونه بیان کړي دي د دې 10 جرمونو واقع کېدل زمانه نه بیا که ډېر داسې 99 حلال کارونه دي خو یو پکې دلته مشتبه شیز پروت دی چې هغه حرام دی پته نه لګي چې هغه حرام څه شی دی موږ به چېرته هم هغې مباح څیزونو نه هم لاس ور نه وړو چېرته کېدی شي هغه کار زموږ نه صادر نه شي کم چې ګناه دی او کم جرم دی نه په دې وجه که د ګناه حقیقت د انسان ذهن ته ورکوز شي چې دا ګناه داسې شی نه بیا به هم د هغې پیو د پیالو په شانتې د یوې پیالې دپاره 100 پیالې چې دی نو دا دی پرېږدي موږ ته د دې حقیقت معلوم دی چې مار داسې شی موږ ته د دې حقیقت واضح دی چې مار دا د انسان دشمن دی او کله چې یو انسان له ټک مار ورکي نو دا انسان مرګ د هغې نه واقع کېږي ډېر کم کسان چې د هغې نه روغ او بچ پاتې شي کله چې دا حقیقت د لوی او د وړوکي د نارینه او زنانه ذهن ته ورکوز شوی دی اوس په کومه لاره کې چې یو ځل تاسو مار وینئ په هغې علاقه باندې همیشه لپاره نه ورځئ د کم ګودر او د چینې په غاړه باندې تاسو شاته کې مار ولیده بیا ماشومانو ته وایي دغه چینې خواله مور ځي دلته یو مار پروت دی اوس مار خو په یو ځای باندې مشته نه وي اخو ځي ځان له چېرته خویږي بل خوا ځي خو چونکې تا ته دومره حقیقت دی ذهن ته راکوز شوی دی چې دا مار دی زما دشمن دا زما د نفس چې دی نو دا قاتل دی ما چې دی نو دا وجني نو په دې وجه چې کله ستا حقیقت ذهن ته راکوز شوی دی نو کم ځای کې مار پروت دی ته په میاشتو باندې په هغه لار باندې بیا نه ورځې حالان کې هغه لار بدله کړي په مخه باندې تللی دا خو چېرته یو ځل به د ضرورت مطابق څه کار له دغه ځای له راغلی یا به یو بس کې یا به بل څه کول یا به په دې طرف باندې مرور کو تېرېده به خو چونکې تا د مار حقیقت پېژندلی دی همدغه شان دی که انسان ته پته ولګېده چې زما دا نفس چې کوم دی نو دا د مار په شانتې زما زهر قاتل دی دا شیطان چې کوم دی نو زما دپاره زما زهر قاتل دی دی په شان د مار دی نو بیا به چېرته ته د سره دوستانه ونه کړي او نه به د دې نفس او نه د دې شیطان په وینا باندې به ته چېرته کې جرم وکړي نو د ګناه حقیقت ذهن ته ورکوزول پکار دي چې ګناه داسې شی موږ ته نن پته ولګېده چې موږ خو هره ګناه یو په یو باندې ګڼو خو د دې نه شاته راسې 10 ګناهونه او جرمونه پراته دي چې هغه جرمونه ناقابل برداشت دي لولو جرمونه دي په دې وجه باندې انسان له پکار داري چې دی کله د شپې کوڅه تا د چا وټکوله تا د دروازه وټکوله او تا آواز وکړو چې ته څوک یې نو چېرته هم ته ډایرکټ دروازه نه کولی وې اکه تا ته دا وایي چې یاره باران وهلی ما وږی شی ما یو غریب او محتاج یم ما ته دروازه کوله وکړه ته به وایې چې اول خپل تعارف وکړه چا رالیږلی زما سره د کار سره فورا دروازه نه کولی وې ځکه تا د ډاکو حقیقت پېژندلی دی چې ډاکو وایي هغې ته چې د انسان د مال هم ډاکوي د انسان د جان هم ډاکوي دی د انسان نه مال هم اخلي د انسان جان هم اخلي د انسان عزت هم چې کوم دی نو دی لوټي کله چې کور ته ننوځي نه کله چې حقیقت د ډاکو ستا ذهن ته ورکوز شوی دی اوس ځان تې ساتي هغه دی په دې وجه که دغه شانتې هر یو مسلمان دې خبرې ته سوچ وکړه چې یاره دا ګناه داسې شی دا ګناه چې زه کوم دا د چا خلاف ورزي کومه په دې باندې چا ته دوک ور رسومه په دې باندې زه کوم ځای ته ځان ور رسوم په دې باندې د کوم ځای نه زه ځان محرومه کومه په دې سره په ځمکه باندې کم نحوسخ کته راکوزېږي د دې ګناه نه چې دی نو کم نقصانات هغه د دنیا ته راکوزېږي او نور مخلوقاتو د په هغې کې چې دی نو دا نقصاني هغو ته خطرهی هغو ته تکلیفي نو کله چې دا حقیقت د ګناه زموږ او ستا ذهن ته راغی نو انشاءالله موږ به بیا ځان د ګناه نه حت الوسع ساتو نو انشاءالله حقایق به بیانو چې ګناه داسې شی په دې وجه تاسو به کتلي یو ډاکټر له یو مریض ورغی دې ډاکټر ته تاسو وکتل د مریض له چې دی نو علاج هم کوي دې ډاکټر د لاسو ته دستانې هم ور اچولي د دې پوزې ته چې کوم دی نو دا
دغه ماسک هم اچولی او دی کوشش دا کوي چې مریض کله د سره په خوا کې کینو نو دی دا مخ هم غاړې ته وګرځوي. ولې ډاکټر پرې حقیقت باندې پوه دی چې متعدي مرضونه وایي څه شي ته یو مرض چې یو نه بل طرف ته منتقل کېږي دا دی څنګه دا څه شی او دا په کومو اسبابو سره چې دی نو د یو نه بل طرف ته ور منتقل کېږي. د هغې دپاره د دستانې هم ور اچولي لاس ته، د هغې دپاره د ماسک هم ور اچولی، د هغې دپاره چې دی نو دی د مریض نه مخ هم وګرځوي. که مریض ټوخېږي یا سا په زوره باندې علي دی وایي مریض خوله اخوا کا دی په دې باندې پوه دی چې دا متعدي مرضونه دا ماته چې کوم دی نو تجاوز ونه کړي. همدغه شان دی که یو مسلمان ته پته ولګېده او تاسو یو عام کس لیدلی کوم چې ډاکټر نه وي هغه د مریض سره یو ځای خوراک څښاک هم کوي د مریض سره چې دی نو کولاو لاسونه لاس هم میلاوي ولې ده ته را پته نه لګي د د خبر علم نشته چې پرې امراضو کې کم متعدي دی هغه انسان طرف ته سرایت کوي تجاوز کوي دی پرې باندې پوه نه دی. اوس که ده ته هم د دې خبر علم وشو سبا ورځې دی هم احتیاط کوي نو یو هغه کس دی چې دی د ګناه په حقیقت باندې پوه دی دی هم چې کوم دی د ګناه نه پرهیز کوي. څنګه ډاکټر دستانې ور اچولي ډاکټر چې دی نو ماسک ور اچولی دی هم دغه شانتې د ګناه د ځای نه تجاوز کوي. کوم ځای کې یو مجلس دی هلته کې د ګناه خبرې کېږي غیبت کېږي یا چې کوم دی نو بل داسې درو بیانېږي د هغه ځای نه دی په مخه باندې مرور کوي او دی هغه د هغه ځای نه پرهیز کوي ځان ساتي. ولې دته چې کوم دی نو د ګناه حقیقت دا الله تعالی واضح کړی دی. نو اصل عالم امام غزالی وایي هغه دی چې په ده باندې د ګناه حقایق واضح شي چې دا ګناه داسې شي دا څومره لوی چې دی نو دا جرم دی په دې وجه باندې ګناه درې مقصد چې دی نو دا داسې دی او د علم مقصد دا داسې دی لکه یو قسمه رڼا ده. تیاره د مثال په طور باندې تیاره کې یو انسان دی دی که لاس تپی کله کله د ده په لاس باندې مار هم راشي او دی که چېرته کې لګي کله د ده په لاس باندې ګندګي هم راشي. کله کله یو سړی تیاره کې رواني دی چېرته کندې ته هم ښکته ور وغورځېږي دی چېرته په غنو باندې هم له پاسه ور پرېوځي او کم یو انسان له چې فورا رڼا راله ده ته مخکې بیا پته لګي چېرې دا ځای غني دې ځای نه ځان ساتم دا ځای کنده را دا ځای مار پروت دی دا ځای چې کوم دی نو ګندګي پرته ده. همدغه شانتې د علم مثال دا د رڼا دی. نو کم یو انسان ته چې د ګناه علم وشي چې ګناه داسې شی نو دغه انسان بیا حتی الوسع ځان د ګناه نه بچ کوي. دا موږ پکې ځکه اخته یو چې موږ ته پته نه لګي موږ ته راسې پته نه لګي چې دا ګناه داسې شی په دې باندې چا ته موږ تکلیف وررسو په دې باندې زموږ نه څوک ناراضه کېږي په دې باندې موږ څوک خوشحاله وو په دې باندې موږ ځان د کوم ځای مستحق جوړو په دې باندې د کوم ځای نه ته ځان محروم ساتې په دې باندې مخلوقاتو ته فرشتو ته د څومره دک او تکلیف چې دی نو دا وررسې په دې وجه او کم یو انسان ته چې علمي او د هغې باوجود دی جرم کوي دی ګناه کوي نو بیا دغه انسان له پکارداري دی د خپل نفس سره جګړه شروع کړي خپل نفس چې کوم دی نو دا مغلوبه کړي. ځکه یو انسان ته پته همي د هغې باوجود دی جرمونه کوي ګناه کوي نه د نفس په ده باندې چې دی نو دا حاوي شوی دی. مثال به موږ داسې ورکوو بعضې خلک دا په دې باندې پوهوي چې سګرټ نوشي دا د دې جسم دپاره مضر ده. کله کله تاسو ګورئ یوه کمپنۍ سګرټ هم تیاروي او بیا په هغه ډبي باندې له پاسه لیکلي چې خبردار د تمباکو څکل چې دی نو دا د صحت دپاره مضر دي هم یې تیاری هم پې له پاسه راسې لیکي. یو مسلمان به ورشي سګرټ الي ډبي باندې له پاسه لیکلي چې دا د صحت دپاره مضر او نقصاندی دی هم پې پیسې ورکوي د ده په نیز باندې ته را ښه پته ده چې دا شی چې دی نو دا جرم دی. ځکه که د ده کشر یې وسکي دی په هغه باندې ګزار کوي خپل یې سکي کشر چې دی نو دا وهي دا ولې ده ته پته ده چې دا جرم دی زه بیا هم چې کوم دی نو دا کوم. همدغه شانتې ډېر داسې خلک دي ده ته د ګناه علم هم یې او د هغې باوجود بیا هم چې دی نو دا کوي. ما یو پیره دی یو نشهیي نه تپوس وکړه پوډر یو ما ورته لکه تاسو 100% پرې خبره باندې مطمئن یئ چې موږ یو کال دوه پوډر وسکو د هغې نه اخوا موږ څښا جامې نیولي ځای په ځای پرې کندو کې ناست یو لیوني یو خلک یو د یو ځای نه بل ځای ته ځغلئ نو چې دومره تاسو پرې خبره باندې پوه یئ نو بیا ولې دا شی تاسو کوئ او دا نشه تاسو ولې کوئ. هغه ما ته عجیبه خبره وکړه کله کله دا نشیان هم داسې خبره وکړي چې هغه د لیکلو قابل یي ناجیبه خبره وکړه ما ته دا خو صحیح ده چې دا نشه او سړی کوي بیا یې څښا کپړې نیولي سر پې راګوري سر یې پچې نیولي ځای په ځای پرې کندو کې ګندګۍ کې ناست او دې نشه پسې ګرځي خپل عزت باندې هم څه کار نه جسم باندې هم کار نه بچو باندې هم کار نه. دا خبره صحیح ده خو کله کله داسې وشي چې یو سړی دا نشه کوي او بیا هم د هغه صحت خراب نشي ټکي د دې نه ورته بل یو یقیني څیز وښیمه دا یقیني څیز دا دی چې دا خبره درې چرسو درې نشي د خرابولو نه زیاته یقیني دا ده چې کم یو انسان جرم کوي ګناه کوي دی خو به جهنم ته خامخا ځي که نه
نو بیا یو مسلمان خو په دې باندې پوه دی د یو مسلمان عقیده خو همداره چې د مجرم دپاره الله تعالی جهنم پیدا کړی بیا را مسلمان ولې چیرې نو جرمونه کوي دا مسلمان بیا ولې ګناهونه کوي ما یې په هغه باندې نفس غلبه کړي وی هم دغه شان په موږ باندې خواهشات او نفس غلبه کړې ده ښه راته خپل مستقبل معلوم دی ښه راته هر سره مخکې ښکاري ښه بل ته چې کم دی نو ګورو بیا هم دا نشې تماشې کوو نو لہذا امام غزالی رحمت الله علیه اصل عالم هغه دی چې د ګناه په حقایقو باندې پوهی او کم یو انسان چې د ګناه په حقایقو باندې پوه شو او دی بیا هم جرمونه کوي دله پکار دی د خپل نفس سره چې کوم دی جګړه وکړي د خپل نفس لغونته کې مغلوبه کړي ځکه اوس دته علم شته خو بیا هم نفساني خواهشات پې دومره حاوي دي شیطان په د باندې چې کوم دی نو غلبه کړې ده او د هغې دپاره مې تېره جمعه درته بهترینه نسخه چې نو دا بیان کړې وه مولانا شرپالي تانوي رحمت الله علیه عجیبه نسخه چې نو دا بیان کړی وه چې مسلمان کله سحر شي پر خپلو اقوالو او افعالو باندې لږ نظر ساته کله چې ماښام شي لږ د ځان سره کښېنه او حساب کتاب د ځان سره وکړه سحر چې زه پاڅېدم سحر د پاڅېدو نه والا تر دې ټیمه پورې د شپې د سملاستو پورې ما جرمونه سیوا کړي دي که ما نیک اعمال سیوا کړي که تا نیک اعمال سیوا کړي جرمونه دي نه د الله شکر ادا کړه سبا دپاره عزم وکړه چې د دې نه سوا نور نیک اعمال وکړي او که تا جرمونه کړي دي نو په خپل ځان باندې جرمانه کېده جرمانه پر خپل نفس باندې کېده ځکه ستا نفس په تا باندې حاوي شوی دی په تا باندې غالب شوی شیطان په تا باندې غالب شوی دی اوس په ځان جرمانه داسې کېده که زما جرمونه سیوا یا ما ګناهونه وکړل زه به سبا له نفلي روژه نسم اوس چې کله نفلي روژه تا ونیوه دې نفس له تا دومره سزا ورکړه دې شیطان له دې دومره سزا ورکړه چې بیا چرته هم تا ته د هرې ګناه نشي ویلی ګورې په داسې چانس به دې راګیرئ د هرې ګناه واضحه تا ته نشي ویلی یا په ځان باندې پر خپل نفس باندې دا جرمانه کېده که زمانه چرته هم نظر غلط استعمال شو زما جبه غلط استعمال شو زما سوچ او فکر غلط استعمال شو زما بدن غلط استعمال شو زه به سبا ورځې چې 200 روپۍ صدقه ورکوم نفلي اوس یو انسان دی غریب دی د دیاړي کړي 600 روپۍ دا اغوستي او دی په خپله ګناه باندې چې نو 200 روپۍ دی صدقه ورکړي نو دا نفس ډېر زیات بخیل دی ګورې دی په صدقو باندې ډېر زیات خفه کېږي دا نفس اوس که یو ورځ تا په ګناه باندې صدقه ورکړه بله ورځ نفس تا ته رانه وایي ګورې دا جرم وکړه نو یو طرف لرې شیطان لا هغه سزا ورکړه او بل طرف ته یې نفس له سزا ورکړه یا دې روژه ونیوه ستا نفس چې کوم دی نو دا ذلیله شو نفس چې روجه په ذریعه سره څومره ذلیله کېږي دا بل څه په ذریعه سره نه ذلیله کېږي نو مولانا شرپالي تانوي رحمت الله علیه په دې طریقې سره د خپل نفس چې کوم دی نو هغه اصلاح وکړه په دې وجه چې نو مسلمان له پکارداري نیک اعمال به کوي خو د نیکو اعمالو سره سره به دې ځان د ګناه نه ساتي ځکه تېره جمعه ما تاسو له یو مثال درکړی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه تپوس شو چې یاره دوه کسان دي یو هغه کس دی چې هغه کثیر العمل دی خو کثیر الذنوب ورسره هم دی ډیر زیات نیک اعمال هم کوي او ډیر زیات ګناهونه هم کوي یو هغه کس دی چې دا قلیل العمل دی قلیل الذنوب هم دی نیک اعمال خو کم دي ګناهونه ورسره کم دي دې دواړو کې کم یو ته تخوي ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل چې کم یو کس دا کم ګناهونه کوي د زره چا سره نشم برابرولې یعنی اصل شی چې نو ځان د ګناه نه ساتل دي درې مقصد درې نیک اعمال مکوا یا نیک اعمال کم کوا خدا مقصد دی چې نیک اعمال کوا ورسره ځان د ګناهونو نه چیرې نو دا ساته که نیک اعمال د نه زیات ونه شي خیر دی خو چې ځان د ګناه نه چیرې نو دا بچ کې ما مثال تېره جمعه تاسو له درکړی یو انسان دی ډېره طاقت دوای نه استعمالوي دی مرغن خوراکونه کوي دی هغه خوراک کوي چې د جسم ته په دې کې تقویت وررسي خو دی ورسره لږ غونته کې راسي زهر هم ورمکس کړي او دا ور واچوي نو هغه مرغن خوراکونه تاله دومره فایده نشي درکولی لکه د لږو زهرو چې تاله کم نقصان درکه په دې وجه د ګناه مطلب چې دی نو دا دغه زهر دي او دغه شانتي نیک اعمال داره مرغن خوراکونه دي ستا ایمان له تقویت ورکوي خو که د دې ایمان په خلاف باندې لغونته کې زهر تا استعمال کړل جرم دې وکړه نو ستا نیک اعمال هم بربادوي ستا ایمان هم چې کم دی نو دا خرابوي په دې وجه اصل شی دا د ګناه نه ځان ګورې ساتل دي په دې وجه تاسو به کله کله کتلي منګه خپل معاشره کې ګورو بعضې زنانه پکې راسي وایي ما 3 میاشتې مسلسل روجې ونیوې څوک وایي ما 4 میاشتې روجې ونیوې ډېرې زنانه داسي وایي زه دومره ختمونه د ورځې کومه د شپې په سیسه کې پاسمه تهجد هم کومه یا ډېر داسې نارینه همي هغه نارینه هم دا تسبیح په مخه باندې اړئ ما دومره پیرې د ورځې درود شریفې ما دومره ختمونه د قرآن وکړل زه چې نو دومره نفلونه کوم روجې دومره نه سمه
دومره اعمال کوي چې دومره اعمال د زمانه یو ولی نه کوي او بیا هم دغه زنانه او دا نارینه دا د ولایت درجې ته نه ورسېره دی وجه شیرینو دا سره وجه دا ده چې د الله اولیاء اصل کې زور پرې باندې لګي چې ځان د ګناه نه بچ کړي نه پرې وجه باندې موږ خو نیکو اعمالو ډېر زیات زور ورکو تسبیح زمونږ لګیای جب زمونږ چیرینو په ذکر باندې لمدی نوافلو زمونږ تعداد سیوای هر ټیم مونږ ذکر اسکار کو نیک اعمال کو خدای سره سره ور سره پال نه کو غره ما در لره مرغن خوراکونو د طاقت د دواینو د زهر مثال درکا هغه زهر مونږ پرې باندې ورواچو هغه نور مونږ د خپل ایمان لا د خپل زړه نه بیا چې کم دینو دا زیل کو نه د الله اولیاء چې کم دی دا د ګنا نه ځان ساتي پرې وجه الله قران کې او فرمایل الا ان اولیاء الله الا المتقون الله فرمایل دا الله اولیاء چې کم دینو هغه چې دا متقیان دي دا پرهیز د جرم نه چې کم دینو دا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الوقایه خیر من العلاج د علاج نه پال چې کم دینو دا ډیر زیات بهتر دی چې یو انسان د علاج په ځای باندې فال چې کم دینو دا وکي یو ډاکټر له یو انسان ورغی ډاکټر ولا اعلی دوايي نه ورکړي ډیر سینې مریض دی خدای راغی سره سره یخ سيزونه واورم خوري دا غي سره سره دی غوړیوم خوري غوړم استعمالي نو هغه دوايي نه په باندې چره یو خاص اثر نه کوي البا اثر کوي چې کله ور سره د پال شروع کی که یو طرف ته دوايي استعمالي بل طرف ته پال شروع کی دی به فورن صحیح شي دا خو نور نه لا نور دی که دوايي استعمالوم ډیر زیات نه کی خو چې پال کوي بیا به هم ټیک شي کرے چرته کې پال نه کوي بلکې غوړ او یخ سيزونه استعمالي کرے دوايي خوري او کنه خوري د ته هیڅ فائدہ چې کم دینو دا نه ور کوي پرې وجه باندې عام مشاهده هم دارا تاسو کتلی دی انسان د خپل کور ل رنگ ور کوي رنگ چې کم دینو دا ور کوي زمونږ د طلباوی اول تخلیه بیا ورسته تحلیه اول تخلیه اول به یوسی خالق دا غي نو ورسته بیا یوسی مزین کې رنگ ته کور ل ور کوي او پرې کور پورې پرې دیوالونو پورې زور رنگ خطره اگر دوړېدل لري تر مخ سره رنگ نه ور کوي ګوره زګه کته پرغه دوړېدل رنگ د پاس رنگ ور کوي دا رنگ ناکام لري دا بیا را دوړېږي ختمي درې سره تاول سکار کوي اول پرې سترمبه وغیرہ رواله دا ټول دیوالونه وتوږي د دین زوړ رنگ مکمل تور باندې لړکې بیا را دیوالونه ریګمال کې که زوړ رنگ پرې پوری سن سن خطه چې مکمل تور باندې را صفاشي کله چې صفاجي په یو کپڑا باندې ته ټکوي د دین را دړوم لرشي چې را نوې رنگ خراب نگی کله چې د دې اول تا تخلیه را واست خالی رکا دا غي نو ورسته بیا تحلیه را لا مزین شو دا خيسته شي بیا ورسته رنگ را کاغه اگر رنگ ستا پرې دیوال باندې چړاو شي وس کتا دیوال صفا کړي نه دې دیوال ته وړو خټي ورنوستری دې دیوال ته ګندګي ورنوسترا پرې پورې زوړ رنگ خطره او دې پورې لپاسه ته قیمتي رنگ راکاګه دا رنگ چې کم دینو دا دیوال نالي اومدغه شانتري انسان نفس ته دا په ګناونو باندې پلی شوره ګندره او لپاسه ته نیک اعمال دا خو تډیر زیات کې ستاره جسم چې کم دی دا د نور رنگ نالي دا رب چې کم دینو د دین رنگ نالي دا د اولیاء متقیانو رنگ نه قبلای پتا باندې دینداري رنگ نه چړاویږي ګره البته پتا باندې دینداري رنگ د ایمان نور چې کم دینو چړاوي چې تا درین اول تخلیه راوستا د خپل نفس را ګناون نه بالکل صفا کا و دې انسان مکمل دې رګمال کا ختم دې کا توبه دې رب ته وستا دا غین ورسته کم عمل تکوا هغه چې کم دینو ستا په ډیر سوانه بدلیږي تعالی هغه نیک عمل بیا پکار چرینو دا ال راضي پرې وجه مسلمان لا پکارداري چې د نیکو اعمالو سره سره د ځان د ګنا نه چرینو دا بچ گئی یو سی زنګ دی وسپنه زنګ د پاسه چا رنگ نه ور کړي اولی پر اجمال سره زنګ ودړي دا غي نورست بیا رنگ ورکی همدا شان مسلمانه خپل ځان بر ګنا نه دا صاف ساتي پاک پج کم دینو ساتي الله فرمایل وذروا ظاهر الاثم وباطنه ظاهری او باطنی دواړه ګناونه تاسو تر کوي کله چې انسان ګنا پری دی بیا لږ عمل دري انسان د نجات لپاره کافره هو کچرته کې انسان عمل ډیر زیات کوي خو بیا ور سره ګنا کوي درې انسان ډیر اعمال هم دا برباديږي پرې وجه الله فرمایل قران کې من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها 13 جمعه من خبره کړو الله فرمایل چا چې قیامت له یو نه کی راوړه یو پلس باندې چیرینو دلته اجر ورکوم وس الله داونه فرمایل چا چې یو نه کی وکړه بلکې دا فرمایل چا چې یو نه کی اخرت ل راوړه د دین اندازه دا ولګیرا چې نیکی کول دا ډیر آسان کار دی خو نیکی بچ ساتل د ګنا نه په ګنا سره نه بربادول دا ډیر مشکل کار دی نیکی اخرت ل روغ
رسول دا ډېر زیات مشکل کار دی دا خو یو آسان کار دی د جمعې ورځ د جومات ته ترالې د دې نه مخکې به تا 2 رکعاته نفل کړي ذکر اذکار به دې کړی تا به چې کوم دی نو بیان اورېدلی ته به د دې نه وروسته فرض مونځ وکړې دلته خو تا نیکیانې وګټلې خو د دې نه وروسته په جومات کې یا د جومات نه بهر په ایسارځای کې تا پردی غیبت بیا وکړه یا د پرې جومات کې دنیاوي خبرې وکړې نو تا خو نیکي کړې او آسان کارو خو بچ دې نه کړه او بیا دغه شان په ټوله زندګۍ کې د دې بچ کول دا یو مشکل کار دی الله فرمیل چا آخرت له یو نیکي روغه راوړه دله به چې کوم دی نو یو پلس باندې بدلی لہذا مسلمانه ستا نیکي به هله روغه بچ پاتې کېږي چې کله ته پرې له پاسه چې نو جرم نه کې پرې باندې ګناونه نه کې دا د ګناه دا زهر دې طرف ته چې نو دا نه منتقل کې پرې وجه د مسلمان کار دارې مونږ خبره دی کې شروع کړی د انسان تخلیق مقصد سره د انسان د تخلیق مقصد د الله عبادت عبادت پکې د الله د نافرمانی نه د جرم نه چې کوم دی نو ځان برا ساتي الله تعالی لري د دې ګناونو حقیقت زمونږ ذهن ته اگر راولي الله لري مونږ په هر ځای کې که جمعات بهري د زندګۍ په هر شعبه کې مونږه د ګنا نه چې نو دا محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي